نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما خوږو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو، 13 هفتې ما د قتل څومره هم سزاګانې وي، څه په ناحقه باندې څوک څه هم قتل وکړي، هغه څومره نقصانات دي، هغه مو درته تفصیل سره هغه ذکر کړي. نن به انشاءالله العزیز د ظلم خلاف څوک چې هم په دنیا کې ظلم کوي دغه څه نقصانات دي او څه سزاګانې دي، هغه اندی موضوع باندې به مختصر غانی بحث کرو. عزیزانو، تاسو ګورئ په دنیا کې بیا خاص کار په زمون ملک کې بیا راشئ خیبر پختونخوا صوبې کې ډېر زیات ظلمونه شروع دي. هر طرف بدامني ده، امن نشته، هر طرف ظالمین څوک چې هم ظلم کوي دغه مظلوم مسلمانانو باندې ظلم کوي په ناحقه باندې. اول به درته ظلم اقسام ذکر کوم، څه ظلم څومره اقسام دي، بیا به د ظلم څه څومره هم سزاګانې دي، نقصانات دي، هغه به ذکر کوم. ظلم علماو لیکلي دي اصل کې ظلم 3 قسمه باندې دی. یو هغه ظلم دی دغه بالکل الله جل جلاله نه معاف کوي. یو هغه ظلم دی هغه کچې تا توبه وبستله نو الله جل جلاله به معاف کړي، که توبه دې ونه بستله نو الله جل جلاله هغه ظلم نه معاف کوي. یو هغه ظلم ده دغه انسان سره متعلق ده، که انسان د معاف کی نو الله جل جلاله به هم د معاف کی، که انسان د نه معاف کوي نو الله جل جلاله هم ته نه معاف کوي. اوس راشئ هغه ظلم الله جل جلاله بالکل نه معاف کوي نو هغه دی شرک. شرک داسې لوی ظلم ده الله جل جلاله هېڅکله هم دغه نه معاف کوي. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي: ان الشرک لظلم عظیم. شرک دغه ظلم عظیم ده. دغه ظلم الله جل جلاله هېڅکله هم نه معاف کوي. دویم نمبر باندې کوم ظلم سما درته ویلو
صدا په ګناه سره دغه معاف کیږي مغه دغه دی چې یو انسان نه غټه ګناه یا وړه ګناه ورنه وشوه مطلب الموس کې څه کمی راغلو زکات کې څه کمی راغلو نور څه الله جل جلاله څومره هم حقوق دي فرایض دي مغه تا سره ونه کو یا درنه ونه شو یا درنه پاتې شو نو کچېرې یو انسان په دې باندې پښمانه شو خمان شو نو توبه ښې طریقې سره وبستله نو الله جل جلاله به دغه ظلم انسان ته څه شی کي دغه معاف کړي درېیم نمبر باندې چې کوم ظلم ده د انسان پورې متعلق ده یو انسان سره ته ظلم وکړو جنی نقصان د ورسولو مالی نقصان د ورسولو جب سره ته تکلیف ته ورسولو نور تکلیف د ورکړو انسان حق تلفی د وکړه نو دغه داسې ظلم ده د انسان سره متعلق ده کچېرې ته صاحب حق څه کچېرې ته معاف کړي غدر ته ویلو بستانه غلطي وشوه مال طرفه بالکل ته معاف کړي نو الله جل جلاله به هم ته معاف کړي کچېرې بیا انسان د معاف نه کړي نو الله جل جلاله هم ته نه معاف کړي دا خو شو ظلم سکم اقسام دي مغاب ذکر کړو عزیزانو څوک چې هم دغه ظلم کوي دغه الله جل جلاله په نسبانه ډېر ښه خلق دي بدبودار ګنده خلق دي څوک چې هم دغه ظلم کوي حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله جل جلاله فرمایي اے زما بندگانو ما په خپل ځان باندې هم ظلم حرام کړی دی زه په خپل بندگانو باندې ظلم نه کوم خپل ځان باندې ما ظلم حرام کړی دی اے زما بندگانو تاسو باندې هم ظلم دا چې دی دغه حرام دی تاسو به هم ظلم نه کوئ خلقو ته به تکلیف نه رسوئ لکه څرنګې چې ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی دغه شان ما په تاسو باندې هم ظلم دغه شی کړی دی حرام کړی دی عزیزانو په مسلمانانو باندې یا عام خلق باندې ظلم کول دا ډیره لویه ګناه دی دا خو پرېږدوه که چیرې یو کس په ځناور باندې هم ظلم وکړي مال مویشي باندې هم ظلم وکړي د دې حساب به هم ته الله جل جلاله ته به ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام ته جهنم دوزخ ورته وښودل شو جهنم کې ګوري یوه ښځه دی یوه زنانه دی چې پیشو ورسره ډېره په تکلیف باندې دي هغه چې کومه زنانه دی هغه ډېره په تکلیف باندې دی یوه پیشو دی چې هغه ورباندې هم نوکانې لګوي تکلیف ورته ورکوي د دې پیشو نه دا ښځه ډېره زیاته په تکلیف باندې دی نبی علیه الصلاة والسلام دغه تذکره وکړه نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله ایا پیشو هم دغه تکلیف ورکوي په جهنم کې نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې او دغه یوه ښځه وه په دنیا کې چې د دې پیشو ساتلې وه په کور کې پیشو ساتلې وه او بیا په زنځیرونو سره یې بنده کړې هم وه نه د دې ښځې په خپله باندې پیشو ته او څه خوراک یې ورکولو نه یې دغه ازادوله چې څه بندوباس وکړي خپل ځان دپاره خوراک دپاره نو اندسې بې خوراکه په تکلیف سره دغه پیشو چې شوه دغه مړه شوه اوس هغه ښځه په جهنم کې په تکلیف کې مبتلا دی اندغه پیشو نوکانې ورباندې لګوي تکلیف ورته ورکوي دا ځکه چې دوی په دنیا کې اندې پیشو سره چې کړه و تکلیف ورته ورکړو ځانو مسلمانانو دغه شان که چېرې موږ په دنیا کې په ځناورو باندې هم ظلم کوو موږ سره به هم پوره حساب به کېږي پوره حساب به کېږي انسانان خو پرېږدوه څوک څه هم څه انسان سره ظلم کوي دا خو بېله ګناه دی او څه ځناورو سره څوک ظلم کوي دا هم یوه عظیمه ګناه دی پوره حساب به الله جل جلاله ته به قیامت کې به ورکوي سزا به خامخا خوري عزیزانو بعض داسې ګناهونه دي چې د تعلق آخرت سره وي مطلب یې دا هغه دی چې د دې سزا تا ته آخرت کې ملویږي
مهلت الله جل جلاله درکوي. بعض داسې ګناهونه دي دنیا کې الله جل جلاله سزا درکړي، آخرت نه شي ته ورنه مستثنا شوي. ظلم واحد داسې ګناه دی چې په دې دنیا کې هم الله جل جلاله سزا درکوي، هغه دنیا کې هم الله جل جلاله شي کوي سزا درکوي. ما کوم آیات ستاسو مخکې ما وړاندې کړو. الله جل جلاله فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اے پیغمبر ته دغه ګمان ونه کې چې د کوم خلق ظلم کوي الله جل جلاله دینه با خبره دی، بے خبره دی. الله جل جلاله به دوی سره پورا حساب کوي. خبردار دی الله جل جلاله انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. بشک الله جل جلاله مهلت ورکوي د هغه ورځې چې په کومه ورځ باندې زما بندګان سترګې کږې غوړوي. مطلب په تکلیف باندې وي، هر یو انسان په تکلیف باندې وي. نو دغه کوم ظالم دی هغې ورځې پورې موږ مهلت ورکوو، بیا به موږ پوره هغه سزا به ورته ورکوو. دا خو شوه آخرت سزا. اوس راشئ د دنیا سزا. عزتمندو مسلمانانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله جل جلاله یو ظالم ته مهلت ورکوي. دومره مهلت ورکوي څه کوا حتی اذا اخذه بیا په آخر کې رواني وي، داسې رواني وي چې بیا چوک خلاصولی نشي. دومره په تکلیف کې بیا مبتلا وي چې یو انسان ورباندې هم بیا ترس راشي. دا څومره په تکلیف کې مبتلا دي، دومره زیات په تکلیف کې هغه انسان بیا چې شي وي مبتلا وي، بیا انسان ورباندې بیا ترس راشي. هم په دې دنیا کې هغه دنیا کې خو تر دوا. نو عزتمند مسلمانانو ظلم واحد داسې ګناه دی چې په دې دنیا کې به هم تا ته سزا ملويږي. دغه پټېږي نه، دغه الله جل جلاله نه پټ شي. ته ظلمونه به ډېر ظلمونه به وکړې، دغه پټېږي نه بلکې دغه الله جل جلاله سره محفوظ پاتې کېږي. دې دنیا کې به هم تا ته به سزا ملويږي، هغه دنیا کې به هم درته سزا ملويږي. عزیزانو مسلمانانو نمونې په طور باندې یوه واقعه ته ذکر کوم. امیہ بن خلف دغه مشرکینو کې لوی مشرک او ډېر ظالم انسان دی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سره ډېر زیات ظلمونه کړي، سخت نه سخته ګرمي وه او دغه بلال رضی الله تعالی عنه به راوبستلو، بیا به ښه ټینګې وتړلو، بیا به په شګې باندې به دغه چی کولو کش کولو بیا او ډېر سخت تکلیفونه یې ورکړي دي بلال رضی الله تعالی عنه ته. دغه شان دا ډېر لوی تاجر هم مکې کې. نو مدینې کې د دې یو ملګرو سعد رضی الله تعالی عنه دا هم تاجر و. نبی علیه الصلاة والسلام څخه کله هجرت وکړو او مدینې ته راړو، نو سعد رضی الله تعالی عنه وفرمیلو زما خو چونکې مکې کې خپل یو ملګری شته، دوی یو قسم دوی خپله کې تعلق به هم و. دا څه کله هم مکې ته ورغلو نو دا به امیه سره به دا پاتې کېدو او دوی به ورته امان ورکولو. دغه څه خاص ملګری و، تجارت کې هم ملګری و او جاهلیت د دور نه دغه څه شی و د خپل منځ کې ملګرتیا و. نو سعد رضی الله تعالی عنه وفرمیل ولې نه زه به لاړ شم مکې ته، مکې کې به عمره وکړم. زیره خبره دی ما خپل ملګری دی امیه بن خلف، هغه به ما ته امن راکړي، نو ښې طریقې سره به څه شی وکړم، زه به عمره وکړم. تفصیلي واقعه دی کتابونو راغستې ده. سعد رضی الله تعالی عنه لاړو مکې ته. مکې ته لاړو نو امیه بن خلف دغه کوم مشرک دی، دې سره یې ملاقات وکړو. دې ته ویلو څه زه خو تا خاص ملګری یم، یو قسم مونږ تعلق دی، داسې یو ټیم راته وښیاست دغه ټول مشرکین چې شی وي وده وي، زه ښې طریقې سره چې شی وکړم عمره وکړم. هغه ورته وایي څه ښه خبره دی، نو ته ملګری دومره مدینې سار نه راغلی دی، ما دپاره راغلی یې، نو عمره به زه تا باندې ښه به ښه وکړم، ولې نه؟ نو امیه ورته ویلو څه دا غرمې څه کوم ټیم دی
دغه ټول مشرکین سرداران دا ټول ودوی په کورون کې وي نو موږ غرمې پټین کې زبتا رو بسم نو خې طریقې سره به طواف وکړي بس طواف کول دی بیا به ډایرکټ ځي مدینې ته بیا به دې کې موږ سره پاتې کېږي نه لکه بیا نور څه کوم مشرکین دي مغه ته بیا معلومات کیږي نو بیا به تاسو تکلیف ورسېږي سعد رضی الله تعالی عنه ته ډیره خبره غرمې وځو نو څه کله دوی غرمې وته چا نه سه ډار و نه هغه ته مخ وته ما مراد ابو جهل دی ابو جهل ورته مخ وته امیه ته وایي څه کوي او د ملګری د سره څوک دی آیا دغه سعد نه دی دغه بالکل سعد دی نو سعد رضی الله تعالی عنه ته مخاطب شو تاسو هغه خلک یو تاسو زما کوم دشمن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیالو څنګه تاسو امن ورکو غدن تاسو ایمان راوړو تاسو معنا هغه بچ کړو نو ډېرې خبرې وته وکړې سخت خبرې وته څنګه چیرې ته امیہ سره ملمان نه وي ما ته به سخت تکلیف رسولو خدا شکر وباسه ته امیہ سره ملمای ځکه درته هېڅ هم نه وایي نو سعد رضی الله تعالی عنه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي و دې ته هم جواب ورکړ که ته چیرې ما ته تکلیف رسوي زه خو هم مدینې سردار کې یو سردار یم نو تاسو د شام ته لېرې ځي مدینې سره ځي مغه به در باندې باندې کوم تجارتي څه کومې قافلې دي مغه به در باندې باندې کوم نو خوراک سواک څه کوم انتظام دی دا به ټول به زه به در باندې باندې کوم که ته چیرې ځې چې ما ته تکلیف رسوي نو مدینې کې څه کومه شام طرف ته څه کومه تاسو ولا لېره لاره دي هغه به در باندې باد کوم نو خبرې خپل منځ کې تیزې شوې نو دکې امیہ سعد رضی الله تعالی عنه ته وایي امیہ ته ډېرې خبرې مه کوه دا خو سردار دی ته زما مېلمه یې ډېرې خبرې به نه کوې دا خو زما سردار دی او دې سره به ته ډېر زیات بحث نه کوې هغه مطلب دغه و ای سعد ته به لاړ شې مدینې ته کار خو ما ته پاتې کېږي بیا ما ته لانجه جوړېږي بیا ما سره ابو جهل بیا بحث کوي ما ته به تکلیف ورسوي نو دغې سعد رضی الله تعالی عنه امیہ ته ویل ته خو چپ شه ته خبرې ما کوه تا متعلق نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیلي چې دا به مونږ ختموو مړوو دا به مونږ وژنو کله چې دا خبره وارده نو معامله رفع دفع شه امیہ دا کور ته لاړو کور کې ښځې ته ویلو ای ښځې ما ته د مدینې څه کوم ملګری دی انصواري دی خو ما ته نن ډېره عجبه خبره وکړه څه خبره درته وکړه دا خبره درته وکړه څه نبی علیه الصلاۃ والسلام د تا متعلق فرمیلي دي چې دا به مونږ مړوو او زه وډر شوم د هغوی ته هم پته لګېده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خبره وکړي هغه رښتیا دی دا خبره وه هغه وډر شو نو داسې ډېرېدو زندګۍ ورباندې تنګه شوه څه خوب ورته هم نه ورتلو ښځې به ورته ډډګیرنه ورکوله چې چېرته مدینه ور چېرته مکه داسې خو کېدلی نه شي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام تا ته راشي تاسې مړ نه شي کېدلی خپل ازادناسو کوم ژوند یې مغه تېروه هېڅ څه قسم هم ټینشن مه کوه نه ښځې داسې کومه خبره کړې ده دغه دروغ نه شي کېدلی نبي علیه الصلاۃ والسلام زما متعلق ویلي دي چې دا به مونږ مړوو خیر ته به ډرېدو یو هغه دور و چې دی بلال رضی الله تعالی عنه سره ظلمونه یې کول دی ویلو چې زه سردار یم دغه بلال زما غلام دی چا کې جرأت نشي کولی چې دغه ما ته راشي چې ته بلال زما نه خلاص کړي یو هغه دور و یو دغه دور راغلو چې معمولي ورغلې خبره سعد رضی الله تعالی عنه ورته وکړه ژوند ورباندې مکمل تنګ شو ګورئ د ظلم خلاف الله جل جلاله سزا څنګه ورکوي دوی باندې ژوند دغه څه شو مکمل تنګ شو امیہ باندې درېدو ډار به ورسره و باغ به نشي وتلی صحیح ژوند به نشي تېرولی ځکه سعد رضی الله تعالی عنه ته خبره کړې وه چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته تا متعلق ویلي دي چې دا به مونږ څه شی کوو دا به مونږ مړوو نو دې کې دا بدر څه کومه واقعه دی دغه پېښه شوه بدر څه کومه معرکه دی دغه څه شی شوه دغه راغله کفارو ته خبر راغلو څه مسلمانان د ستاسو خلاف جنګ کوي ابو جهل ته معلومات راغلو
ابو جهل یو لشکر تیار کړو سردارانو پسې ګرځېدل شروع شو یو سردار هغه کولو څه ما تراشي یو خپل څه کې هغه لشکر تیاری کړي د دې کې امیه ته ابو جهل ورغلو امیه ته ویلو ځان تیار کړه بدر معرکه روانه دي جنگ مسلمانانو خلاف کوو نو خو بیا وډر شو انکار یې وکړو اوله کې دې انکار ونه کړو ابو جهل ته ویلو چې زه کور ور سره ښځې سره مشوره کوم زه به درته ووایم الله به خیر وکړي نو دې څه کله ښځې ته ویلو چې ښځې ما ته خو ابو جهل رغلو او دغه راته وفرمایي چې ته جنګ ته ځان تیار کړه نو ښځې ورته ویلو سړیه هغه چې کوم مدینې چې کوم ملګری دی سعد رضی الله تعالی عنه مغه خبره ته یاد دی که یاد نه دی څه درته ویلي دي دغه خبرې خو ما یاد دی چې نبي علیه الصلاة والسلام به تا مړوي خبردار کسې جنګ ته راب نشي مسلمانان دي وژلي ده نو بیا ابو جهل ورپسې بیا راغلو ابو جهل ورپسې بار راتلو ابو جهل ورته ویلو چې ځان تیار کا سردار یې چې ته نځې د سکم متحس کوم خلق دي ځوانان دي دوی هم نه ځي هغه ورته ویلي چې ما پرېږده ما باندې تاسو څه کوئ بوډا سړی ما پرېږده وایي ته څه هم غواړې زما نه غلامان غواړې مغه به هم در کړم مال به هم در کړم مخان به هم در کړم خو ما پرېږده اوس نه ځم څنګه نه ځې خامخا به ځې زه څه ځم زه څه مړېږم نو ته به هم مړېږې بیا ته به خامخا ما سره هغه جنګ ته به ځې دې ویلي چې زه نه ځم ابو جهل بیا لاړو د مشرانو څه کوم او کوم څه مشرانو مکې کې مغه ټوله جرګه ورپسې راواستوله مغه ته هم امیه انکار وکړو بیا څه ده ځوانانو څه کومه جرګه وه مغه ورپسې راواستوله نو دې ویلو څه ابو جهل خو ما پرېږدوي نه هر حالات کې دغه ما ځان سره وي ښځې ته ویلو ولې نه بس جنګ ته به ځان تیار کړو ښې طریقې سره هغه مضبوط او ښایسته اوښې ځان ته یې واغس برابرې کړو دې ښځې سره دغه مشوره وکړه چې جنګ ته خو زه ځم نه بلکې چې کوم ځای کې دو شپه کوي او هغسې نه به بیا زه شپې بیا راوتښتېږم بس ابو جهل سره به زه چال ول وکړم دا به زه ورته ووایي زه به در سره ځم خیر دغه امیه دغه جنګ ته څه شی شو تیار شو ابو جهل هم خو ډېر پوه سړی و او دې خو ډېر زیات کړي اوس نظم ابو جهل ته هم پاته لګېدلي وه چې دغه سرکوزی دا به لرې کې ما نه تښتي نو یا څو کوم ځوانان دي یا څو کسان دي د دې باندې ولګولو تاسو به امیه سره به وایي که دا یې څملي تاسو به ورسره ویداره که دا کیني هر چې شی کوي تاسو به د دې امیه سره به تاسو وایي بس تاسو ډوټۍ به لرې کې باندې هغه وي تاسو به اندي سره به وایي بس جنګ ته تیار شو دغه امیه لشکر یې تیار کړو ابو جهل لور څه کوم مشرکین دغه هم ووتو کوي مزال کوي ډېر زیات مزال دی شپه راغله کله څه دو کېږدۍ برابرې کې هر څه برابرې کې نو شپې دي دا خیال وکړو امیه اوس که خیر وي زه مکې ته بیا واپس تللی شم داسې کله راپارتو څه کوم وخت دی هغه څه کومه خپله کېږدۍ دی همغه پرې نږدې یې تړلی و نو چې کله یې وخت یې خلاصولو د څه کوم ځوانان یې ورباندې محافظین ګرځولي دا ورباندې راپارتو حضرت څه کوئ تاسو څه تکلیف وي تاسو ما ته وایو تاسو ته څه تکلیف وي ما ته ووایو تاسو تکلیف به زه پوره کړم بیا څه خدمت وي نه نه هېڅ خدمت هم نشته هېڅ نشته وده شئ هغه امیه بیا وده شو ځوانان هم وده شو بیا بله شپه راغله بله شپې باندې هم دغه څه شی و دغه ځوانان ورته ولاړو حتی کې تفصیلي واقعه دی ډېر مختصر دی بدر ته ورسېدو بدر ته څه کله ورسېدو نو دې سره زوی هم و نو ډېره تفصیلي واقعه دی هغه ته زه نظم بیا یا څو مسلمانان دې پسې لګې شو دغه امیه د څه شی کو دغه مونږ قتل کړو نو دې سره خو آس و ډېر مضبوط آس ورسره و ځان سره بچی هم کېنولو نو چې کوم مسلمانان و هغه ورپسې و چونکې دا خو ډېر تعلقي کاس امیه دی یو بل ملګری و مدینې کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هغه مسلمان و هغه ته یې وسونه وکړو چې
یا عبدالرحمن بچ مه کوه مسلمانانو نه امن راته راکړه هغه ورته ویلي دغه زما ملګری دی نبي علیه الصلاة وسلام ته بوځم امن به ورته ورکړي نو هغه ته یې وزونه وکړو کله چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه سره امیه سره نږدې شو دې کې بلال رضی الله تعالی عنه ولید امیه جنگ ته راغلی دی بلال رضی الله تعالی عنه اوازونه شروع کړو اے د مسلمانانو ورونو کچېرې نن دغه امیه بد شي نو ما ته به بیا تکلیف راکړي خبردار کسې دغه امیه درنه بچ نه شي دوی ما ته ډېر زیات تکلیفونه راکړي دي سختې دردولی یم که چېرې دغه نن بچ شي نو ما ته به بیا تکلیفونه راکړي کله چې دغه بلال رضی الله تعالی عنه څه کوم اواز دی دغه مسلمانان ورته مسلمانان نور هم په جذبه کې شو نو هغه سره آس سره زمان یو زوی ورسره هم ناست و نو آس مزل نه کولو دی ویلو څه زه به د خپل زوی راوغورځوم نو زه به بد شم منډه به کوم نبي علیه الصلاة وسلام ته به ځان راورسوم نو دی چې کوم زوی دی هغه یې وغورځولو نو هغه زوی د مسلمانانو یکدم قتل کړو مسلمانان بیا ورباندې ورغلو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل اوس راکوشه آس نه راکوشه زه د بچ کوم نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هغه امیه راکوس کو نو عبدالرحمن بن عوف دا ورباندې کېناستو چې دغه تاسو ما نه نشئ وژنلی مسلمانان خو انتهایی په جذبه کې وو دې کې یو صحابي لګی شو او ورسته سیټ نه کوزه سیټ نه توره یې راواغسته په د خېټې باندې چې شی کاوه ورنغسته عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د دې خپور کې هم زخمی شو مغزه کې د شی شو دغه قتل شو نو د دې معرکې کې لوی سرداران چا څه هم ظلمونه کړي دي هغه ټول قتل شو ابو جهل عتبه شیبه دغه شان امیه دا ټول ورکی قتل شو نبی علیه الصلاة والسلام په آخر کې کله چې جنگ ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام یو غاټ کوی غنته صحابه ته وویل د کوم څه هم مشرکین دي دغه ټول یو ځای ته کوي ان دغه کوی کې وی واچوي نو ټول مشرکین سرداران څومره هم څه قتل شوي دي هغه ټول یې راغستلو دغه کوی کې واچوي دغه امیه دغه پاتې شو ورشي امیه هم راولي نو صحابه سکله ورغلو صحابه ته وفرمایلو یا رسول الله دغه جسم مکمل پرسیدلی دی کچېرې لاس نه رانیسو لاس یې وځي کچېرې خپې نه رانیسو خپه یې وځي جسم مکمل بدبوداره شوی دی یا رسول الله هغه سره څه وکړو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل امیه مغزې باندې پرېږدوئ خاوره ورباندې واچوه د کوم بین دی دغه ختم شي بیا ټول مشرکین دغه یو کوی کې واچول بیا هغه مشرکین ته چې شو ختم شو نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمیل اوس ووایي تاسو خوشحاله که خفه یو تاسو به که چېرې ما باندې تاسو ایمان راوړی تاسو بیا خوشحاله او که خفه بو بیا الله جل جلاله تاسو سره کومه وعده کړې وه ستاسو ته به ظلم زه تاسو کوم کولو هغه انجام ته تاسو ورسېدئ اوس څه وایو عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ اوس یا رسول الله دا مړه دي تا ول اواز واوري نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو اے عمر دستانه زیات دغه مشرکین زما اواز واوري خو جواب نشي راکولی عزتمنو مسلمانانو وګورئ د ظلم انجام ولې دی که ومنه لیدو په دنیا کې ورته میلاو شو که میلاو نه شو هغه امیه چې یو وخت کې دې ځان ته سیلو په دنیا کې ورته هم هغه حساب کتاب ورته میلاو شو انجام ورته میلاو شو هغه دنیا کې خواص هم کافران دي زما عزتمند مسلمانانو ظلم نبی علیه الصلاة والسلام په آخر کې فرمایلی چې اے زما امته کچېرې تاسو په چا باندې هم ظلم کړی وي دغه شی آخرت ته تاسو مه وړئ آخرت ته مه وړئ که تباه به شئ بس دزې کې دغه معامله صفا کوئ چا سره هم تاسو ظلم کړی وي ورشئ مغونه مفي وغړئ پوره بدلا ورته ورکړئ آخرت ته مه وړئ که آخرت ته وي څه تبه کېږئ عزتمندو مسلمانانو اخري خبره دغه کوم نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی صحابه کرامو سره هم ناست دي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي ایا تاسو ته معلومات شته مفلس څوک دی مفلس
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایي چې مفلس د ستاسو ګمان کې به هغه وي چې چا سره پیسې نه وي څوک چې غریب وي هغه به مفلس وي دا د عربی ټکی دی مفلس غریب ته ویلی شي ستاسو ګمان کې به هغه انسان وي چې هغه به څه شی وي په دنیا کې به غریب وي مفلس دغه نه دی مفلس هغه انسان دی چا چې په دنیا کې ډېر زیات عبادات کړي وي المنځونه په کثرت سره کړي وي زکاتونه یې ورکړي وي حجونه یې کړي وي عمرې یې کړي وي نوافل یې کړي وي داسې حالات کې دغه دنیا نه لاړ شي ظلمونه یې هم کړي وي الله جل جلاله وړاندې ودرېږي یو کس ورته راځي یا الله دې ما سره ظلم کړی دی ورکړئ ورته دغه لمونځ دې ولا لمونځ ورته ورکړئ دا دې حق دی بل کس ورته راشي یا الله د دې کس ما سره دغه ظلم کړی دی ورکړئ ورته زکات ورته ورکړئ بل کس ورته راشي یا الله ما سره فلانکی کس دغه ظلم کړی دی ورکړئ ورته څومره هم نوافل کړي دي دغه ورته ورکړئ حتی کې دغه کس اخر مکمل تش کنګال پاتې شي یوانې کوي ورسره هم پاتې نه شي صفا سوترا شي دا هغه کس دی چا چې په دنیا کې ظلمونه کړي دي داسې حالات کې لاړ دی چې نورو حقوق د دې کس ورباندې وو په داسې حالات کې لاړ خلی صفا سوترا پاتې شو خلی پاتې شو یا الله جل جلاله حکم وکړي اوس دغه کس جهنم ته وغورځوئ کچېرې بیا د دې کس سره نیکۍ نه وي او دې ظلمونه هم کړي وي بیا څه چا باندې څه هم ظلم کړی وي دغه ګناه به د دې کس ته ملویږي دې څه څومره هم ګناهونه کړي دي دې باندې ویر واچوئ بل کس سره ظلمونه کړي دي د دې ګناهونه په دې باندې ویر واچوئ نو ګناهونو څه کوم انبار دی هغه په دې کس باندې شي عزتمندو مسلمانانو ظلم تعریف دغه نه دی چې یو کس ټوپک راخلي په تنباچي یا ټوپک باندې یو کس ولي دغه ظلم شو ظلم دغه نه دی ظلم دغه دی چا نه ستا غلا وکړه دا هم ظلم دی چا توهین د وکړو دا هم ظلم دی چا عزت دی لوټ کړو دا هم ظلم دی دکان نه د غلا وکړه دا هم ظلم دی جماعت نه د غلا وکړه دا هم ظلم دی کور نه د غلا وکړه دا هم ظلم دی سودا کې د چال وکړو یو دکانداري سودا کې چل ولکې دا هم ظلم دی سودو کې اوبو شوي دا هم ظلم دی غرض دا هغه دی سودی کې وړي کې شی ولې هم نه ته په حق باندې چا نه راخلې دغه ظلم دی پورا حساب د سره کی عزتمند مسلمانانو من ټول ته دغه پکار دی سمونګه په انسانانو باندې خو پرګداس په زنورو باندې هم ظلم دی ظلم نه مونږه ځان وساتو ظلم نه ځان وساتو د ظالمین کوم خلق دي دغه ملګرتیا ونه موږ به په دې دنیا کې هم چې شو کامیاب شو هغه دنیا کې به هم کامیاب شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا الله موږ ګناهونه معاف کړي یا الله موږ راضي شي یا الله موږ تعافو وکړي یا الله موږ ظلم نه وساتي یا الله موږ ظلم نه وساتي یا الله په دې ملک څومره هم بدامني دي یا الله امن راولي چرته سے هم څوک سے هم ظلم کوي یا الله تعالی هدایت وکي که هدایت مقدر کینی یا الله تبا ور باز ذلیل او شرمنده کی یا الله موږ ناراضي شي دې مجمع کې څه قسم شری حاجتونه یا الله تعالی راکي څومره سے هم بیماران دي په کورونو کې دي اسپدونی کې الله صحت کامله عاجله مستمره او تنصیب کی زمون پزرونو کې څومره هم شری حاجتونه یا الله ته پورا کی یا الله ته پورا کی اخري وخت دا کلمه رسول لا اله الا الله محمد